السلام علیکم. څنګه ملګرو ښه طبیعتونه یې ښه دي؟ ملګرو تاسو چې ما په کوم حالات باندې تاسو ما وینئ که نه نو دا ټول زما د خاوند د لاسه دي. ټول عمر مې وله ګټه وټه کړې ده، خو هغه د دوبۍ شو وي، خو هغه د اسلام آباد شو وي، خو هغه زما خوښه وي، خو زما خوښه نه وي. ما د ده دپاره ما چې دی نو ما هر نمونه کار کړی دی، ما شوګانې کړي، ما ډرامې کړي دي. اوس چې دی نو اوس زما په اخره کې زما دا حالات شو، زما دا زندګي شوله. بېګا چې دی بېګا د شپې نه واله د سهاره پورې په ما باندې راایښودي وو. مخې راله نه دی کتلی، سرې راله نه دی کتلی، مرۍ ته یې راله تېزندي اچولې وه. وایي زه به دې مړه کړم. وایي چې دی وایي ستا څوک دي چې ستا به ما نه تپوس وکړي. ملګرو ما سره دا شپږم اووم کال دی، ما سره ظلم زیاتی کېږي. ملګرو دا پنځم شپږم کال دی چې ما سره دا ظلم زیاتی کېږي. اوس زه د خدای پاک نه زه ستاسو نه انصاف غواړم. ما ټول عمر ما بند کړی، ما په عزت باندې کړی دی، ما په بېعزتۍ باندې ما نه دی کړی. ما ته دمکي میلاویږي. یو مراد شو، بل د مراد رور دی منصف و، د نادیې خاوند و، بل مسعود دی، او بل ورسره دوه درې کسان نور دي. وایي زه به دله په مخ باندې تیزاب واړم. وایي ستا څوک دی چې زما نه تپوس به ستا وکړي؟ زه د خدای پاک نه زه ستاسو نه زه سپورټ غواړم. زه د حکومت نه دا اپیل کوم چې ما دا 14 کاله ما فن وکړو. ما په غلطه باندې ما دا فن نه دی کړی، ما په صحیح باندې ما دا فن کړی دی. ما ټول عمر ما پیسه ګټلې ده، ما په عزت باندې ګټلې ده. خو چې دی نو ما وله 1,00,000 روپۍ ورکړي، ما 15 لکه کوي وله ورکړي دي، که ما 10 لکه ما 10 لکه ورکړي دي. ما وله پیسې ورکړي دي، هغه په چینکو باندې ولزولې دي. پهله خو سنبل وه د کیرن خور و، د هغې سره یې کال 1.5 کال تعلق و، د هغې سره یې د واده خبره روانه وه. یو ورور ورته هم وي چې وایي که دا پرېږده، بل ورور ورته هم وي چې وایي که دا یې پرېږده. خو ما خپله زندګي تېروله. تاسو ته به یا پته یا به تاسو ته پته نه وي. زما یو وړه لور ده، خو ما یې زه د هغې د سترګو دپاره ما یې زه وخت تېروم. خو مراد په اخره کې ډېره ناجایزه راواغسته. مال زما دی، ګټه وټه زما ده. د 25 لک روپو په ګاډي کې زما د لاسه ګرځي. ښه کپړه ښه پیزار زما د لاسه اچوي، او دغه شانتې په هغې کې زما دا حالات دی. کله په یوې جینۍ باندې مینېږي، کله په بلې جینۍ باندې مینېږي. زه د خدای دپاره زه تاسو ته دا منت کوم، زه تاسو ته دا زاري کوم چې کوم حال هر څه چلو شو، زما دا کسان غلا هغه غل دي. یو منصف دی، یو مسعود دی، یو مراد دی، او یو 2-3 کسان ورسره نور ملګري دي چې زه به دله مور کور ختم کړم، زه به تا ختمه کړمه. ما ته یې بېګا پانسي اچولې وه، زه خدای پاک د مرګه بچ کړې یم. ملګرو که څوک هم په ما باندې خفه کېږي نو په ما باندې رحم وکړئ. دې ځان ته ډېر زیات لوی بدماش وی. لوی خو خدای پاک دی، انسان به څه او لوی به یې څه وي. زما پلار ته تپوس نشته دی، مشر زما رور نشته دی. موږ د خدای په خدایۍ کې موږ کې یوازې یو. زه په دې وجه باندې زه په پیج باندې لایف راغلم. ما یې چې تاسو زما تپوس وکړئ، تاسو زما سپورټ وکړئ. زه د عمران خان نه، زه د حکومت نه زه دا اپیل کوم چې دی زه ورته ریکویسټ کوم چې پلیز زما سپورټ وکړئ، زما مدد وکړئ. زه هم ستاسو د دې فن، زه ستاسو د پښتونخوا اکټره یم. ما شکر دی ما داسې څه غلط کار نه دی کړی، نه شکر دی نه داسې یو کس سره نیولی یم چې په ما یې ظلم زیاتی کړی، په ما باندې وینې را ماتې کړي. زما چې دی ټول لاس خوږ دی، زما ټول وجود زما خوږ دی. زه تاسو ته څه ویم، زما ټول زما دا مخ وینه، زما دا ځای خوږ دی، دا مې خوږ دی، پوزه په پوزه مې خوږ ده، دا زګونه مې خوږ دي. مراد راله په دې ځای باندې راله غزارونه را کړي دي. وایي زه به په پنډۍ کې شوګانې کوم، وایي زه به ستا د کسه کوم. وایي تاسو په سړه روټۍ کې نه حسابوئ. د خدای پاک زما د لاسه سړی شو چې هغه به چا په سړه روټۍ کې نه حسابوو. که دا پنډۍ والا شان څه ده، هغه پنجابۍ شنې شنې سترګې چې دي هغې باندې مین دی، په ما باندې ګټي او په هغې باندې خوري. ملګرو زما ماخر زړه دی، زه ستړې شوم. زه د خدای پاک نه زه ستاسو نه انصاف غواړم. ملګرو چې تاسو د مراد هر څه وایي که نه، نو مراد ټول درته دروغ وایي. د خدای دپاره تاسو زما سره ودرېږئ، تاسو د دې مراد نه زما بدل واخلئ.
زه د حکومت نه هم دا اپیل کوم زه د عوامو نه هم دا اپیل کوم چې څوک به ما باندې خفه کېږي نو دا ویډیو دې د زیات نه زیاته شیر کړي د ګل نه په شانتې جنکۍ لاړې غزاله لاړه سنبل لاړه انوش لاړله د دې دمکیانو د لاسه لاړله ما خو چېرته داسې یو غلط حرکت هم نه دی کړی چې ما سره مراد دا ظلم زیاتی کوي زه د مور په کور کې یم زما مور له هم دمکیانې ورکوي ما له هم دمکیانې راکوي ما ته وایي دغه شانتې وي زه به دله سامان داسې کړم زه به داسې کړم زما د لاسو بنګړي وو دا ګوره زما لاسو ته زما نه یې بنګړي په زوره باندې وویستلو زما زنځیرونه چې دي ما نه زما زنځیرونه وشلولو زما هغه نورې والې ما نه واغېستلې زما په سترګې ګټه وټه کې زما د خدای په خدایي کې ځای کې یوازې پاتې شو زما نور هېڅ سره هم نشته زما خدای پاکه زما تاسو سره یې زما تاسو سره یې تاسو ما ته یوه لاره وښیئ چې زه څه وکړمه زما موبایل دي ګرانې موبایل دي یو مې آیفون موبایل و یو 7 موبایل و هغه یې م رانه واغېستو زما په شان جنکۍ چې دی نو هغه ښه وخت تېروي ښه به خوشحالۍ ګرځي په کپړو کې کپړې نه خوښېږي په پیزارو کې پیزار نه خوښېږي خو ما چېرته د مراد نه ما دا نه دي غوښتي ما ته وایي تاسو په سړه روټۍ کې نه حسابوي وایي چې دی نو تاسو په څه کې اخلي نه ملګرو به خدای پاک او تاسو ما له عزت راکړی دی خدای پاک او تاسو به ما درنوئ او تاسو به ما له نوې زندګي راکوئ د خدای د رسول لپاره ما سره مرګتیا وکړئ او ما چې دی نو ما د دې ضلالت د دې ژوند نه ما خلاصه کوي چې د چا په کور کې خویان دي کومیان دي زه له د هغو واسطه ورکومه د هغو دپاره چې دی نو د تورسرې ورځې واسطه وله زه ورکومه چې ما سره سپورټ وکوي مراد ما له دمکیانې راکوي وایي زه دې ولم زه دې مړه کوم زه به دله په مخ تیزاب واړم وایي ستا به څوک یم نه چې ستا به ما نه تپوس وکړي زما به تپوس خدای پاک او زما به تاسو کوئ او زه د حکومت نه دا فیل کوم چې زما تپوس وکړي او زما د ټلیفون نمبر چې دی زما د ټلیفون نمبر ځان سره یاد وساتئ زما د ټلیفون نمبر دی ټینینار زه په دوباره باندې لایف راځم زما طبیعت ډېر زیات خراب دی زه په دوباره لایف راځم زه تاسو سره خبرې کوم خو که خدای دې نه کړي ما له هر څه چلو شو زما دا 3-4 کسان غله دي یو منصف و زما د کور د وراني جړله ده چې هغه ته بار وایي ښځه وکړه یو دی مسعود چې په ما باندې 2-3 پیرې ډزې کړي دي خدای پاک په ما باندې غغل کړي دي 100 پیرې وال یم کم لیور به راپاسي پاک د ورندار باندې به چې دی نو غزار وکړي یا به پرې ډزې وکړي خو زما خاوند نه دی صرف به ما باندې پیداګیر کوي او صرف به ما باندې د پیسو ګټه کوي نو ملګرو تاسو ما سره ملګرتیا وکړئ د خدای لپاره زما دا ویډیو شیر کړئ چې څومره شیر کولی شئ د خدای د رسول لپاره د کعبې شریفې لپاره د رسول الله د روزې په روزه باندې دې ستاسو قسمي چې زما دا ویډیو شیر کړئ چې ما له دمکي راکړي چې زه دې مړه کومه د ګل نه د ګل په شانتې جنکۍ لاړې خاورې رې شوې زما وړکې لور ده زه دا نه غواړم چې زه دا خپلې لور نه زه چې دی نو زه داسې لاړه شم زما چې دی نو زما یوه لور چې ده نو زما د 4 کالو ده بله لور مې چې ده نو هغه چې ده نو د 6 میاشتو ده ملګرو ما سره مراد ډېر زیاتې کوي په پینډۍ کې وایي شوګانې کومه د غینډه سره به یې کومه وایي چې څوک زما ته کتی شي نو زما غینډ ته دې وګوري نو ملګرو که په تاسو ټولو کې یو هم زما باندې خفه کېږي نو د مراد نه زما تپوس وکړئ دا زما حالات ووینئ چې دا وګورئ دې مراد ما سره دا څه کړي دي زه تاسو ته دا نور بدن نشم ښوولی چې ما سره مراد بېګا د 1 بجې نه په ما باندې راایښودو او د سهارې د 5 بجو پورې چې دی نو زه یې وهلم داسې به کم خاوند د ښځې سره وکړي کو هغه 15 لاکه غوښتي ما له 15 لاکه ورکړي دي کو هغه 10 لاکه غوښتي ما 10 لاکه ورکړي دي لا اله الا الله محمد رسول الله دا درته ما پاکه د حضرت کلمه تېره کړه چې شکر الحمدلله نه ما په غلطه باندې ما پیدا کړي دي او نه ما باندې دي نه خدای پاک غلط کار وکړي ما له چې خلکو راکړي ما له خلکو په عزت راکړي دي ما له خلکو په درنه جامه راکړي دي ما ته وایي چې زه غواړم نو ته وایي ما نن په یو ځای کې کار نشي کولی ما ته وایي زه به تا مړه کړم زه به تا سره داسې چل وکړم ملګرو خدای پاک او تاسو ما سره سپورټ وکړئ او زما دا ویډیو شیر کړئ چې په چا باندې زما دا ویډیو بدلېږي پلیز د خدای لپاره زما دا ویډیو مه ګورئ زما د خبرو نه مذاق مه وړاوئ
چې نن په ما باندې دا ورځ راتلی شي سبا له په تاسو په خویاندو په میاندو په بل باندې هم دا ورځ راتلی شي چې تاسو زما تپوس وکئ نو سبا له به هر سړی دا عبرت واخلي چې بل سړی به داسې غلط کار نه کوي زما اصلي دشمن چې دی مسعود دی منصف دی مراد دی بل روري دی بشرو او دوه درې کسان پکې نور دي د هغو نومونه درته زه نه علم بیا به درته واخلم خو ما له دمکې راکړي چې په دې ورځ دوه کې به درنه په مخ تیزاب واړم او په دې ورځ دوه کې به زه تا اولم زه به تاسو سره بیا لایف راشم زه به تاسو سره بیا ګپ شپ ولګوم زما دا میسج چې دی دا ضرور شیر کړئ او ضروري چې څومره خلکو ته رسولی شي نو پلیز د خدای د پیغمبر او د قرآن د خاطر دپاره چې دی دا ټولو ته دا ورسوئ او دا شیر کړئ د خدای په امان